یو بنگلو والا چې هغه بنگړي خرڅي په دکان کې ناست، اوس دې ته ګورئ چې دا لګې دی د یو یتیم پرورش کوي، د یو یتیم پرورش کوي، او د دې بنگلو والا دا بیبي چې کومه ده ډېره حسینه ده، ډېره ښایسته ده، الله ورته ډېر حسن ورکړی، ښایسته هم وه او تقواداره پرهیزګاره هم وه. لیکن بیبي خو تقواداره ده، پرهیزګاره ده، د دې بیبي په زړه کې د الله یره ده، دا لګې دی د یو یتیم پرورش کوي. نو په الله یقینو کوي دې زنانه دا ماشوم د هغې پرورش روان کړی دی، دا ماشوم غټ شلو. یو ورځ دا ماشوم دې څه سودا پسې ولېږه چې لاړ شه د بازار نه لږه سودا سبزي وغیره دا لږه راوړه. نو دا چې کله لاړې سبزي راوړه، نو خپلې مور ته، خپله مور خو نه وه، زما محترمو دې مور د دې یتیم پرورش کولو، ماشوم یې ځان سره راغټ کړو لکه د خپل بچي غونته کې. نو چې کله هغه سودا د خپلې مور دې زنانه ته ورکوي، نو په دې لاس کې د خپلې مور دې لاس ته زور ورکو. داسې زما محترمو په دې خبره باندې دا مور خو تقواداره وه، پرهیزګاره وه، دینداره وه، ډېره زیاته خفه شوله چې زما د دې بچي، یعنی د دې یتیم بچي د دې دا حرکت ما ته خوښ نه شو. زما محترمو دا زنانه یو سیټ ته ناسته ده او په سلګو سلګو جاړي 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 چې په دې کې خاوند راغی. چې کله خاوند راغی او دې دا خپله بیبي په زار او قطار سره په جړا باندې وکتله چې بیبي ولې جاړي، نو هغه ورته ټوله کیسه مخې ته کېښوسته چې دا خو یو یتیم بچی و او د دې موږ د خپل بچي غونته کې پرورش وکړو او د خپل بچي غونته کې دا ما راغټ کړ، نن د داسې حرکت وکړو ما سره. زما محترمو په دې خبره باندې دا بنگړو والا، یعنی د دې زنانه دا خاوند دا هم په جړا شو، دومره وجړل. او د جړا نه بعد دا بیبي ترې نه تپوس کوي ته ولې جاړې؟ وایي زه په دې خبره باندې جاړم چې اصل کې دا ګناه د دې یتیم نه ده، دا ګناه د دې یتیم نه ده، دا ګناه اصل کې زما ده چې نن په دکان کې څه زنانه ماله رالي او هغه زنانو ما نه بنګړي اخیستل. نو په دې زنانو کې یو زنانه لګې دی هغه بنګړي لاس ته اچوي، نو زما محترمو اچولی نه شو، هغه بنګړي لاس ته اچولی نه شو. نو ما ته وویلې چې دا بنګړي زما لاس ته لږ واچوه. نو وایي ما هغه بنګړي د هغه زنانه لاس ته اچول، نو زما محترمو وایي دغه ټایم کې زما ګناه طرف ته توجه لاړه. د دې زنانه د لاس سره ما لوبې غونته کې شروع کړې او د هغې نه خوند او مزه ما اخیستله. نو چې کله ما هلته نافرماني وکړه، کله ما هلته پردی تورسرې هغې عزت ته زما عزتمند او سپک نظر وکړو، نو دلته په خپل کور کې زما یو بچی، یو یتیم، هغه زما د ښځې سره داسې حرکت وکړو. نو دا اصل کې دا د دې یتیم غلطي نه ده، دا غلطي زما ده. په دې کورونو کې اکثریت چې کله لانجه راشي، اکثریت په کاروبار باندې چوټ وغورځېږي، اکثریت ښځه د خاوند نافرماني وکړي، بچي د پلار د مور نافرمانی وکړي، نو دا پلار او مور دې دا نه وایي چې زما بچي زما نافرمانی وکړه، دا خاوند دې دا نه وایي چې زما دې ښځې زما نافرمانی وکړه. زما محترمو په الله قسم چې کله موږ او تاسو د خپل رب سره صلح وکړو، کله موږ او تاسو د ګناه نه ځان بچ کوو، د 5 وخته د مونځ اهتمام کوو، په دې ټولو باندې زما په ښځه، په بچو باندې، په دې دنیا په هر څه باندې د الله قبضه او تصرف دی. الله جل جلاله د انسانانو په دې ټولو اعضاګانو باندې د الله قبضه او تصرف دی. هیڅوک زما او ستا نقطم نقصان نشي را رسولی. زما محترم او زما او ستا ښځه زما او ستا نافرمانی به نه کوي، زما او ستا بچی ما او تا ته به درد او تکلیف نه را رسوي. خو چې کله ما او تا نه منځونه قضا کیږي، ما او تا نه د الله نافرمانی نه کیږي، ما او تا په دې موبایل کې غلط قتل کوو، غلط اوریدل کوو، په چوک او بازار کې د الله نافرمانی نه اجتماعي طور سره کیږي، انفرادي طور سره کیږي، نو خامخا د دې خباثت به ستا په ښځه باندې غورځېږي، ستا په بچو به غورځېږي. زما محترمو